د دې دواړو خپلو کې ناجایز تعلق او اس په زبردستۍ باندې سندي شوي دي دواړو په خپلو باهمي رضامندۍ باندې دا زیاتې کړې دي تر لور ماما لور ترور لور دا خو به خلکو وی چې خوریانې دي دي ته خو به د چا غلط خیال هم نه راته نو بیا مور غوندې عظیمه رشته چې کم دا مونږ دې ځای ته ورسېدو چې اوس مونږ عظیمه رشته هم نه پېژنو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو وې د قیامت نخې پوره شوې دي. د پبو په علاقه کې 13 ورځو کې یو داسې واقع شوې ده چې د پښتنو سره د شرم نه ټیټ کو. یو کس سره د خپل مرګري د خپل ناسکه مور ریپ کړي دي او ویډیو یې ورله هم جوړه کړي ده. دا ډیر شرمناک او عبرتناک رپورټ دی خو تفصیل د عبرت لپاره ضروری دی. ګرانو کتونکو دا د 10 مئی واقعه ده چې د پبو تاڼې کې کم اف ای آر درج شوی دی. هغه مطابق یو زنانه د هغه راشي او تاڼې کې رپورټ درج کوي چې یاره د هغې تقریبا 12-13 سال پهله په پبو کې یو کس سره واده شوی وایي دا د هغه دویمه ښځه وه. د هغه سړي پهله ښځه مړه وه او د هغې نه 2 زامن وو. بیا دې سره 12-13 سال پهله واده شو. هغه سره د پولیس ته ویلي دي چې یاره د دې کم خاوند دی هغه سرکاري ملازم دی او هغه اکثر د کور نه بهر وي. دا وایي چې یاره د اوس چې کم وخت تیر شوی دی 10-12 سال کې د دې خاوند نه د دې 2 بچي پیدا شوي دي. دا وایي په 3 مئی باندې دا په کور کې موجود وه. د شپې 11 بجې په خپله کمره کې اوده وه. دا وایي د دې ناسکه زوی دی د دې سړي د پیله نه ښځې نه چې کم زوی دی 20 سال عمر دی. وایي هغه او د دې یو بل رشته دار دی هغه ملک دی. وایي دې دواړه اکثر به مونږ کرو. نو وایي دا مېرنۍ زوی مې رالو د شپې 11 بجې ما ته ویل چې یاره دا پیپسي وڅښه. وایي ما هغه پیپسي زوی مې دی. وایي مطلب دا دی که مېرنه دی خو په یو کور کې اوسېږي نو زوی مې دی. وایي ما وایي چې یاره همدردي به یې را سره. وایي پیپسي راکړو. وایي ما پیپسي وڅښلو او بس واپس بیا اوده شوم. سهار بیا چې راپاڅېدم خپل کار کې مصروفه شوم. دا وایي چې کله 2 ورځې تېرې شوې نو د دې مور راله دې پسې او دې ته وایي چې یاره ستا بل ناسکه زوی چې کوم دی چې کوم چې جوس ورکړی دی هغه نه بل ناسکه زوی وایي ته د دې جینۍ مور ته ویډیو خولې ده او ورته ویلي دي چې یاره ستا دا لور چې کوم ده د خپل ناسکه زوی سره او د دې د بل رشته دار سره مطلب غلط تعلق ساتلی دی او دوی چې کوم غلط تعلق و د هغې غلط تعلق د ویډیو هم جوړه کړې ده. دا وایي چې دا زنانه وایي زما مور له هغه ویډیو هم ورکړې وه. کله چې دې زنانه بیا خپلې مور ته وایي خبره مې وکړه کوم چې اف ای آر کې کومې خبرې دي زه هغه تاسو ته فلحال بیانوم. بیا چې کله دې مور ته قصه کړې ده مور بیا دا زنانه ځان سره بوتلې ده دا ښځه چې کوم ده دا ښځه په اف ای آر کې وایي چې یاره بیا د دې په دې فیملیز کې راضینامې کوشش کېدو ځکه د 3 تاریخ نه 10 تاریخه پورې دې رپورټ درج نه کو خو چې کله بیا دې ته پته ولګېده چې په دې کې صلح نه کېږي او خبره نه جوړیږي نو دا به په 10 مئی باندې راغلی ده او په پبو تاڼې کې رپورټ درج کړی دی. دا کم بیان چې تاسو ته ما وکړو دا او اف ای آر دې حوالې سره بیا مونږ لاړو د پبو تاڼې ته. د پبو تاڼې چې کوم پولیس دي د هغې وینا دا ده چې کله دې اف ای آر درج کو او دې زنانه په خپل مېرنه زوی او په بل رشته دار باندې دعوا وکړه چې یاره دې دواړو مال نشه راکړې ده په خپل رپورټ کې وي او زه نه یم پوه شوي کېدای شي ما سره دې په دغه دوران کې زیاتې کړي وي او ویډیو جوړه کړي او ما سره په زبردستۍ باندې زیاتې کړي او زه نه یم پوه شوی. پولیس وایي دغه ټولې خبرې دي په اف ای آر کې ولیکلې او بیا د کومو ملزمانو خلاف چې کاروایي شوې وه نو هغه دواړه ملزمان پولیس نیولي دي. پولیس نه کله بیا ما تپوس وکړو چې یاره د دې دا ناسکه زوی چې کوم دی د عمر سانه دی نو هغه وایي د 20 سال عمر دی او هغه بیا موږ د دواړه گرفتار کړل. نو د ناسکه زوی په پولیس ته چې کوم بیان ورکړی دی د پولیس وینا دا ده د وایي چې او یاره د خپل ناسکه مور سره زیاتې کړی دی خو په سلا مشوره باندې کړی دی په زبردستۍ باندې نه دی کړی. پولیس وایي کله دا ملزم چې دوی دا بیان ورکو پولیس لا نو دوی ته دا ریکارډ کو او بیا عدالت کې کله چې پیش کو دا ملزم دا ناسکه زوی نو هلته بیا دې ملزم وایي چې یاره ما خو اسم نه دي کړي او دا هسې دروغ الزام دی. هلته بیا د خپل بیان نه د پولیس وینا دا چې منکر شو. دویم ملزم باره کې چې کله موږ تپوس وکړو د پولیس نه چې هغه په خپل تفتیش کې سوي دي نو د پولیس وینا دا ده چې دغه دویم ملزم چې کوم دی دا د دې رشته دار دی او هغه وینا دا وه چې یاره هغه هېڅ د زنانه سره نه زیاتې کړی دی نه ورسره څه غلط تعلق و خو هغه صرف د دې تعلق نه خبر شوی و نو هغه د دې جینۍ د مور ته اطلاع کړې وه
نو هغه جنې هغه خبره باندې دا جنې د ته غوسه و چې تا زما مور ته ولې اطلاع کړې ده نو دا لږ وایي چې زه په خپل د اف ای آر کې زه نامزد کړم پولیس وایي دا دواړه ملزمان چې کوم دي دا گرفتار شوي دي او د هغې نه پس بیا دې عدالت ته پیش شو او عدالت چې کوم دي دا دواړه ملزمان بیا جیل ته لیږلي دي د پولیس وینا دا ده چې کومه ویډیو دی یاده کړې ده په اف ای آر کې چې یاره په هغه ویډیو کې ښکاري چې د زنانه سره د دواړو هلکانو زیاتې کړې دی پولیس وایي هغه ویډیو چې کوم ده هغه دې ته نه ده میلاو پولیس وایي هغه ویډیو چې راشي نو هم به څه ډېر حقایق مخې ته راشي او هغې وایي د دې زنانه د بدن نه دي داسې نمونې اخیستې دي چې هغې لیبارټرۍ ته لیږلي دي هغې نه به دا واضحه شي پته به ولګي چې کله رپورټ راشي چې یاره واقعي دې زنانه له نشه ورکړی شوی وه یا نه وه ورکړی شوی دغه تفتیش لا د پولیس روان دی دې کې چې مزید موږ د پولیس نه تپوس وکړو نو د پولیس وینا دا وه چې کله د اف ای آر درج شو دواړه ملزمان گرفتار شو نو د دې ښځې چې کوم خاوند دی هغه رالو او هغه بیا پولیس ته بیان ورکو او بیا پولیس سره لاړو عدالت کې 164 بیان وکړو او هغه په خپل بیان کې وی چې یاره د دې ښځې کومه خبره کړې ده چې د سوي سره ناجیز زبردستۍ باندې دا زیاتې کړې دي هغه پولیس ته ویلي دي او په عدالت کې دا بیان ورکړی دی بقول پولیس چې یاره د دې دواړو خپلو کې ناجایز تعلق او اس په زبردستۍ باندې سندي شوي دي دواړو په خپلو باهمي رضامندۍ باندې دا زیاتې کړې دي پولیس وی دغه بیان هم دی اغشته دی پولیس اوس وی دغه چې کم د 164 بیان وکړو نو د هغې مطابق دا کومه مودې ښځه چې کم ده نو دا ملزمه کیږي خو پولیس وایي چې کم بیان د ورکړی دی نو هغه رایې دپاره دی ډي پي پي ته لیږلی دی چې په هغې رایې راشي او پته ولګي چې او واقع دی کې دا زنانه چې کم ده دا ملزمه کیږي نو بیا به دی هغه هم په ملزمانو کې شاملوي او هغه به هم ګرفتاري هغې پورې به دی وایي چې دا میډیکل رپورټ هم راغلی هغې پورې به دی دا ویډیو مو ګوري دا څنګه چې ما تاسو دا واقعه بیانه کړه دا ډېره زیاته شرمناکه واقعه ده خو مونږ بلک دې ته سوچ کوو چې نن سبا کم غلط کارم وشي که آیس وي که شوکي وي که داسې د زیاتي واقعات وي که څوک جنۍ د کور نه چا سره وتښتي نو ټول هر یو شیز کې مونږ ویره دا د موبایل او د سوشل میډیا وجه ده بس د دې شیزونو نو څو پورې به مونږ په هر یو شیز کې سوشل میډیا یادو د هغې کردار به پکې وي خو آیا زمونږ تربیت څه شو زمونږ هغه د رشتو هغه تقدس چې و هغه څه شو ځکه چې تره لور ماما لور ترور لور دا خو به خلکو وی چې خوریانې دي دي ته خو به د چا غلط خیال هم نه راته نو بیا مور غوندې عظیمه رشته چې کم دا مونږ دې ځای ته ورسېدو چې اوس مونږ عظیمه رشته هم نه پېژنو نه بچي سوچ کوي چې یاره دا خو میره نه بیا هم د دې خو مور ده که نه مور دا سوچ کوي چې دا زما بچي دي نو مزید په دې کې پولیس وایي چې یاره تفتیش شروع دی دې حوالې سره زه تللی په بوتانې پولیس سره ما خبره وکړه د پولیس وینا دا وه چې یاره دې شیز کې اوسه پورې لا مونږ څه بیان ځکه نه شو ورکولی چې یاره دا واقع داسې عجیبه شانتي ده په دې کې لا تفتیش هم روان دی نو پولیس وایي په دې کې لا مونږ بیان نه ورکوئ معذرت کړی دی او تفصیل چې کوم ما تاسو ته بیان کړو دا ټول مال پولیس را کړی دی الله دې وکړي چې په مونږ کې لږ شانتي د رشتو دا تقدس دا خیال ساتل پیدا شي ځکه چې تر څو پورې به مونږ سوشل میډیا او موبایل بدنامو لږ په خپلو کورونو کې د خپلو بچو د خپلو لوریانو د خپلو خوریانو د خپلو ښځو تربیت پکار دی ګرانو ملګرو مور که سکه وي او که میره خو د خپل لاندې جنت وي او درجه د خپل مور وي پولیس دغه بدبخت ملزم سره د مرګري نیولې دی او تفتیش شروع کړی دی خو اصل سزا به د اخرت وي الله دې زموږ په حال رحم وکړي